بسم الله الرحمن الرحیم. اوس موږ وایو د حصصو د لیکلو طریقه چې د میت د ورثاو حصص به موږ څه رقم لیکو. مثال یو مړی دی، د هغه ورثه چې کوم دی هغه څوک دی؟ یو خاوند دی، یو چې کوم د هغه بیټي ده، او یو چې کوم د هغه باپ دی، او یو چې کوم د هغه ما ده. اوس دا صورت موږ لرالی چې مثال د مړي خاوند، بیټي، باپ او ما چې کوم دغه پاته سوي دي. اوس به ته دا څه رقم لیکې؟ حصص به څه رقم لیکې؟ دا رقم میت به ولیکې، د هغه نوم به ولیکې چې مثال څوک ده، هر څوک چې د هغه نوم به ولیکې، بیا به ترکه به ولیکې. دا خو لا وروسته بیا موږ دغه کوو. اوس به اول موږ حیثیت خالي لیکو. خاوند دپاره زوج، او بیټي دپاره بنت، او باپ دپاره چې کوم دی هغه اب، او بل اوس به حیثیت څه رقم لیکې؟ اسانه طریقه دا ده. ورته ګوره، دا ورقه څه ده؟ دا به خپل مخ ته کښېږدی. اوس ورته وګوره، اول چې کوم دی هغه زوج دی، خاوند، نصف وړي، یعنی 1/2 چې اولاد نه وي موجود. ورته اولاد موجود دی که نه دی موجود؟ اولاد دا دی سته بنت موجوده ده، وینې؟ نو دی چې کوم دی هغه نصف وړلی. نو اوس دویمه حصه چې وړي؟ ربع وړي، 1/4 چې اولاد موجود وي. نو 1/4 دا رقم هم لیکلی سي، ربع بیا دلته ولیکه 1/4. دا رقم، دا تفصیلي طریقه ده، مختصره طریقه ده، خالي 1/4 ولیکه. دویم چې کوم دی هغه بنت ده، لور، دا چې کوم د ثلثین وړي چې 2 وي یا 2 څخه زیات وي، زوی به نه وي موجوده. نو دلته خو دا یوه موجوده ده، نو ځکه ثلثین نصف وړی، نصف وړي 1/2 چې زوی نه وي موجوده. زوی چې کوم دی هغه ګوره په مسله کې موږ وکتئ، زوی نسته. نو چې نسته نو دې ته موږ څه ورکوو؟ نصف. نصف معنی 1/2 ورکوو دې ته. ګوره د حصو طریقه زه دا رقم یې زده کړئ، دا به بیا دا رقم لیکئ. او دریم چې کوم دی هغه اب دی، پلار، سدس وړي چې اولاد موجود وي. نو اولاد خو دې موجود دی، نو دلته موږ سدس ورکئ 1/6. او بیا چې کوم د مور ده، سدس وړي، اولاد موجود وي. نو بس دغه یو شرط چې پکې موجود سو، بس دې ته سدس میلاو سولو، سدس 1/6. دا د مسلې د لیکلو طریقه ده چې موږ مسله په دا طریقه باندې لیکو. دغه حصه چې کوم دی هغه به دا رقم ورکو. وروسته تفصیلي طریقه بیا وروسته موږ ووایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.